یو اهم مسله د قربانی متعلق چای قربانی د کور په ټولو افرادو باندې واجب ده او کنه. دا یو مسله یاد ساتل پکار دي که د کور ټول افراد د هغوی اساسه او سرمایه دا د هغوی ځان لري، هر سړی ځان له صاحب نصاب دی، کاروبار دا ځان ځاله دی، ګټه وټه ځان له ده. نو په هر یو کس چونکې صاحب نصاب دی که هغه زنانه دي او د کور که نارینه دي، په ټولو باندې ځان ځاله قرباني دا واجب ده. د یو کس د قربانۍ سره د ټولو ذمه نه خلاصېږي. که ټول صاحب نصاب یو کس قرباني وکړه، یو مشر قرباني وکړي، نو دې سره د ټولو ذمه نه ساقطېږي، نه خلاصېږي. لہذا هر یو کس له ځان ځاله قرباني کول دا واجب دی او پکار دی. یو بله مسله چې کوم کس صاحب نصاب دی دې ځان له قرباني کوي، نو په ده باندې واجب ده ځان له به قرباني کوي شي او کوي به. خو دې د بل دپاره هم قرباني کوي شي نفلي. پلار وفات شوی دی یا مور وفات شوی ده، یا دارنګې بل مسلمان دپاره قرباني کولی شي، ثواب به ورته الله رب ورسوي. او د دې ثبوت د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په زندګۍ کې په خپله جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو پیره 2 څاروي هغه قرباني کړه او یې فرمایل دا یو زما د خپل طرف نه او یو د زما د امت د غریبانانو د طرفه دی چې هغوی غریبانان دي او د قربانۍ وسې نه کېږي. محترمو، د خپل طرف نه هم قرباني کولی شي او د بل مسلمان د طرفه هم قرباني کولی شي، خو په دې یو شرط سره چې په هغه بل مسلمان قرباني واجب نه وي.